بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قال أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسة فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سیدنا حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک نقل کړي. دی فرمی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په یو موقع باندې وفرمیل چې سیک ته چې د مناسب کلمات ته نصیحت زده کی او دی په خپل باندې پابند عمل وکي له ایک چاته ورسای ایک چاته ورزده کی چې هغه په هغه باندې عمل کول غوړي. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ عرض کوي چې رسول الله زوی د خدمت وکړو ځکه چې د ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د ژوندۍ مقصد دا و چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مجلس کې همیشه نوستو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نو سره ودل امت ته رسول اولیاوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره عمل لید امت ته رسول فاخذ بيدي فعد خمسه. نو دای فرمی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ز په لوز باندې ونیول او پنځه خبرې ورته وکړلې او یې فرمیل چې اتق المحارم تكن اعبد الناس. د الله رب العالمین د محارمنا یعنی الله تعالی چې کوم شی نه حرام کړي دین خپل ځون بچ کا نو پټولې نه ویلو یا عابد انسان ته جوړ شي یعنی عبادت گزاره اصل عبادت گزاری اصل عبادت څه شی دی چې د حرام نه سړی ځون بچ کی. وردا بما قسم الله لك تكن اغنى الناس او د الله تعالی په تقسیم باندې روزي شه نو پټولې نه بختور انسان ته جوړ شي. واحسن الى جارك تكن مؤمنا او د خپل ګاونډي سره حسن سلوک وکا بوشه مؤمن جوړ شي. واحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما چې کوم شی د خپل ځون د پرخوښه و د بل مسلمان وریر د پرخوښ کا نو شو مسلمان وته جوړ شي. ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. واخیری نصیحت پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا کوي چې د زیوت خندو نه ځون بچ کا ځکه چې د زیوت خندو سره د انسان زړه مړېږي. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بهترین نصیحتونه دي. هر یو نصیحت د ډېر انتهایی قیمتي او ډېر انتهایی کښله نصیحت ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله تعالی د مشته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي.